نحمده ونصلي ونسلمه على رسوله الكريم اما بعد. نن ان شاء الله العزیز د شلمې سپارې خلاصه د تاسو په خدمت کې شلمه سپاره کې سورة النمل دغسې شروع ده. شلمې سپارې په شروع کې الله تعالی د خپل قدرت د دلایلو ذکر کړی ده. ستا برانونه څوک ورئي، دا رزق تاسو ته څوک درکوي، دا تکلیفونه د لرې کولو وال ذات کوم ذات ده، حاجات پوره کولو وال ذات څوک ده، هغه یو الله تعالی ده. الله تعالی د خپل دلایلو دلته ذکر وکړی. بیا د قیامت علامت د شلمې سپارې کې بیان کړو چې صفا له غره به یو ځناور راوځي، هغه به له خلکو سره خبره کې، دا د قیامت علامت ده. بیا الله تعالی وفرمایل ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم دا خلکو ته ووایه څوک چې ښه کار کې نفع حاصلوي نو د ښه کار نفع هم د هغه سړي د ځان ده، څوک چې غلط کار کوي نو ضلالت او ګمراهي هم د ځان ده. پیغمبر ورته ووایه چې د ما په ذمې خو صرف قرآن در رسول دی، باقي چې تاسې حق په لاره رئیسي نو د حق فایده هم تاسې ته در رسیږي او د ضلالت د ګمراهي نقصان هم تاسې ته در رسیږي. سورة نمل په آخر کې الله تعالی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ای پیغمبره لکه څرنګه چې تا هجرت وکړو له مکې چې مدینې ته ولاړې، تسلي ورکړه چې بیرته به هم ته مکې ته راځي. مخته سورت عنکبوت ذکر ده. عنکبوت د خټک ځالې ته یایي. عنکبوت سورت عنکبوت ځکه یایي چې په دې صورت کې د عنکبوت ټکی راغلی ده، نو د صورت نوم هم عنکبوت کېښودلی سو. عنکبوت یایي د خټک ځالکۍ ته. الله تعالی د دې صورت په شروع کې دا وفرمایل چې الله تعالی دا طریقه ده، دا یا عادت ده چې په نیکانو خلکو باندې الله تعالی ازمایښونه ورولي، تکالیف امتحانونه ورولي. نو یو سړی که په تکلیف او په امتحان کې راشي نو هغه د ده د حق دلیل ده، دا د ده د ناکامتیا دلیل نه ده. نو دغسې الله تعالی بیا د نبیانو ذکر وکړو به طور خاص د حضرت نوح علیه الصلاة وسلام، د حضرت ابراهیم علیه الصلاة وسلام، د حضرت لوط علیه الصلاة وسلام او حضرت شعیب علیه الصلاة وسلام ذکر او احوال ذکر کو. نبی ته اطمینان او تسلی ورکړه چې پیغمبره د مخته نبیانو باندې تکلیفونه راتلو، دغسې صرف په تا باندې به هم دغه تکلیفونه راځي، تسلی ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د ایمان والخلقو ته چې تاسې به هم تکلیفونه راځي صبر به کوي. په آخر کې صورت عنکبوت کې په دې صورت کې د شرک تردید الله تعالی وکړو. د شرک مثال الله تعالی د دې تشبیه د خټک د ځالکۍ سره ورکو. عنکبوت د خټک ځالکۍ ته یایي لکه د خټک ځاله چې کمزوري وي دغسې دا شرک ادیان باطله هم دغه کمزوري وي، لهذا توحید سره خپله رشته جوړه کوي. صورت قصص مخته ذکر ده، په دې کې واقعاتو ذکر ده. قصص کیسې چې راوتلې ده واقع ته یایي. موسی علیه الصلاة وسلام واقعه په دې کې ډېر تفصیلا بیان شوې ده. کله چې موسی علیه الصلاة وسلام ښار ته راغی، یو قبطي د فرعون د کاله یو اسرائیلي د ده د قوم جګړه یې وه، ورته رانارې یې کړو چې موسی دغه ما وایي. موسی علیه الصلاة وسلام ورغو د خلاصولو په نیت باندې دا د فرعونی قبطي له کالجې چې و دغه یو شک ووایه، د الله تعالی مرضي وه په دا شک باندې دی مړ شو. بیا له الله تعالی چې د مغفرت دعا هم وغوښتله چې ما قصدن دا نه دی کړي. په سبا باندې بیا را روان و، دغه سړي بیا جګړه وه دا د موسی علیه الصلاة وسلام د کاله چې و. موسی علیه الصلاة وسلام چې کله ولید روان سو، موسی علیه السلام سره خلاصول ده وویل چې د ما خیر نسته. اتې ناره وکړئ پرون د یو سړی مړ کړو نن ما مړ کوي. نو دغسې د ده دا راز خلاص شو. بیا له دغه جا دی مدین ته ولاړ. مدین ته چې ورسېدو وری یو کویی و، دوه ښځمنې ولاړ وو، خلکو له کویجي بوکا راکاږله، مال یې وبوکاوه، د دوی مال ولاړ و، موزې یې ولاړې وې.
موسی علیه السلام ورته وویل چې خوندو ولې ولاړ یاستئ؟ ورته وویل چې دا سړو نمبر تیر شي بیا به موږ اوبه راکاږو، موږ خو ښځمن یو سړی نشته را سره. نو موسی علیه السلام ورغو، بوکه کې اوبه ورته راوکښلې، دا مال دی اوبه کړدی چې بېرته ولاړ اتي پلار ته کیسه وکړه. هلته موسی علیه السلام دعا وکړه چې الله ته د رزق ورکوونکی ذات یې، ما ته د رزق یو بندوبست وکړه. هلته شعیب علیه السلام ته لورانو دا واقع بیان کړه چې دا سړی ډېر قوي ده، حیادار هم ده، نو دا مزدور کېده. موسی علیه السلام یې راوبولو چې کله راغو نو شعیب علیه السلام ورته وویل چې 8 کاله به د ما وزې پیایې، مال به راته پیایې، تا ته به زه یوه لور په نکاح باندې درکړم. که د 10 کاله پیایلې نو خپله مرضي دي ده. نو 10 کاله موسی علیه السلام بیا وپولې. نو له دغه دا واقع ډېر تفصیلا ذکر شو. بیا یې واده وکړو، بیا را روان و ځنګل کې مصر سیټ ته طرف ته را روان و. نو یو حاجت یې پیښ شو اور ته. نو د اور په تلاش کې دی ولاړ، مخ ته یو رڼا ولیدله، هغه د رب تعالی تجلی وه. نو الله تعالی وحی پې را نازله کړه، ملاقات شرف یې ورکویه، الله تعالی سره ملاقات وسویه. موسی علیه السلام فرعون ته بیرته راغویه، فرعون ته دعوت ورکویه. تفصیلا دا واقعه دې صورت کې سورة القصص او 20 سپاره کې ذکر ده. مخته د قارون ذکر ده. د بني اسرائیل د موسی علیه السلام په دور کې یو مالداره سړی و قارون. قارون په خپل مال او دولت باندې ډیر زیات غرور کویه. موسی علیه السلام ډیر زیات پوه کویه. نو اخیره کې چې دی نشو په الله تعالی سره د ماله د ژوندی په مځکه چخ کویه. هغه خلکو سره تمنا به یې کړه چې موږ ته هم د قارون غوندې مال راکړې. هغه هم په هغه ورځ دعا کړه چې شکر د موږ د ده غوندې نه یو پیدا کړې. په اخر کې الله تعالی خپله پیشنګویي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې پیغمبره ته مه پریشانه کېږه، تا هجرت وکړو له مکې جي مدینې ته، زه به دې بېرته مکې ته راولم. چنانچې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مکې ته فاتح راوستوی. په 8 هجرۍ د کال نو ورته راغویه، الله تعالی فتح ور په نصیبه کړه، بیرته مکې ته راغو. د 20 سپاره کې چې کوم مختصر مضامین ذکر و، مختصر ما د دغو باره کې تاسو ته څو خبرې وکړې. الله تعالی دې قبول او منظورې وګرځوي. الله پاک دې موږ هدایت یافته وګرځوي. الله رب العزت دې موږ له ګمراهۍ بچ کړي. او الله تعالی دې د نبیانو د انبیاو له واقعاتو جدي عبرت حاصلولو توفیق را نصیب کړي. آمین.